بیا دغه مسلم لیګیان پاسي او بیا خلکو ته وایي دا خو زمونږ سکیمونه زه هغه هم شل پیریز وایم چې دا ستاسو سکیمونه او تاسو هغه کم د شانلي کس چې دی نو مې زه په دې راخلم چې تاسو ټول یې پېژنئ نو د 15 کاله هغه د بجلۍ او د سویګیس اډوایزر نو زه وایم چې دومره بېوقوفه سړی خو ما نه ولیدلی چې دا ابتداګانې او کارونه یې موږ ته پاتې کول دا به 15 کاله کې ونه دوستانو په دې پسې منډه والې کېږي په دې پسې محنت کېږي تاسو ټول ته پته ده MNA صاحب موجوده MNA صاحب دی او د اپوزیشن لیډر دی الیکشن ګټلی دی پارلماني سیکرټري دی زه الحمدلله د صوبایي اسمبلۍ ممبر یم وسره د صوبایي کابینټ ممبر یم مونږ هر هفته 2 ورځې قوم له ورکوو په حجرو کې ورته هم ناست یو ویزټس هم کوو پروګرامونه هم کوو افتتاحګانې هم کوو دا خلک د 2 کال نه کم ځای دي تاسو وینئ په سکرین راځي ورک دی او که نه دی ورک حق دا چې زما یقین نه راځي دلته کې ویم یو څو چمچي یي چاته د هغو په کور کې غم راشي دا غم خو داسې یو شی دی چې هغه سړی ونیسي نو تاسو ته تلدلي چې د هغو غم نه راغلي دغه سړی یا زمونږ دا بل د MP والا دا چې کوم ولاړو دا ټول زمونږ په کلي کې 2 لسنې په 2 کاله کې نه دي کړي ولې هلته یې ووټ نه واخیستی په خپل کلیو کې نه کوي نو دا زه تاسو ته نن صرف دا وایم چې دا خلک صرف د الیکشن دپاره راځي دلته کې تاسو ته شنه شنه باغونه ښایي تاسو ته زمونږ بد وایي تاسو ته د عمران خان بد وایي د هغو سره اجنډه نشته زه بار بار جلسو کې یم چې د یوې پارټۍ سره نه منشور شته نه یې څه آیین شته نه یې څه پروګرام شته نه یې څه نظریه شته هېڅ یې نشته صرف دغه یوه خبره ده چې ټول پارټۍ راغونډ شي لکه څنګه چې پرون دی که نن دی APC کړې ده او د عمران خان بد وایي د دې نه علاوه د هغو سره هېڅ اجنډه نشته په تېر الیکشن کې چې ما کله د الیکشن د کمپین آغاز د وډیګرام نه کوو نو ما هلته کې وویل چې ما ته د نیشنل پارټۍ وښیي چې د دوی څه منشور دی ما ته د مسلم لیگ وښیي چې د دوی څه منشور دی ما ته د پیپلز پارټي وښیي ما ته د جمعیت وښیي ما ته د جماعت اسلامي وښیي د اوسه پورې د هغو د منشور د پروګرام تاسو ته چا نه دي ویلي نه هغو ویلي دي د هغو صرف یو منشور و چې د عمران خان بد وایي او د عمران خان د جامې وباسي او د عمران خان پسې کنځلې وکړي دغه د هغو منشور الحمدلله ما وی خلک چې دی دا باشعوره دي خلکو ته پته لګي چې یو سړی څه پروګرام نه ښایي چاته چې یاره زما پارټي په اقتدار کې راشي به څه کوي د هغو منشور صرف کرپشن لوټمار نو تاسو ما ته دا وایي نو خلک دغه نوجوانان مشران دا ټول PTI ته لاړه ولې ووټ یې ورکړو ولې PTI سره پروګرام و دا جلسې ملسې ما ځکه نه کولې دا کال نیم ما وی چې مونږ خلکو له څه وکړو مونږ خلکو سره کومې وعدې کړې دي په الیکشن کې مونږ هغه وعدې ایفا کړو خلکو سره هغه وعدې پوره کړو د هغې نه بعد ما وی چې موږ انشاءالله بیا شروع کوو بیا به جلسې کوو په هر ویلیج کونسل او د ویلیج کونسل نه به بیا راځو کلي په کلي باندې به کوو انشاءالله خو نن تاسو وګورئ الحمدلله چې زمونږ په PK6 کې د سویګیس MNA صاحب ګیله وکړه حقیقت ته د هغې ګیله په ځای ده زما یقین نه راځي چې څونه افتتاحګانې MNA صاحب او ما د سویګیس په مد کې وکړئ نو زما یقین نه راځي که په تېر 15 کاله کې په پوره سواد کې نه په پوره ډویژن کې دومره افتتاحګانې دغې سړو نه وې کړې او بیا افتتاح به یې کوله بیا سوونه تش بورډ به یې جوړ کړو خلک به یې راغونډ کړه پټوسیشن به یې وکړو جعلي افتتاح به یې وکړه خو یو کس ته ګیس نه وتلی نن الحمدلله که مونږ یو ځای کې افتتاح وکړو نو یقین مې نه راځي چې 10-15 ورځې بعد ټیم راغلی د سویګیس د محکمې او پیپونه ورته مونږ هلته اچولي او الحمدلله ګیس خورېږي او د هغې نه بعد میټرې او ډنډې ورکړی کېږي داسې ده او که نه ده نو مونږ جعلي افتتاحګانې نه کوو د هغې جعلي کسانو په شان دي دغې وجې نه ما وی چې انشاءالله بیا پکې تاسو ته پته ده د COVID-19 راغی د کرونا وایرس چې ورته وایي په ټوله دنیا باندې یو عذاب راغی د الله د طرفه په یو امتحان او مشکل راغی نو د هغې د وجې نه 15 میاشتې زموږ اکټیویټیز مکمل بند شوه خو الحمدلله مونږ په هغې کې هم خپل اکټیویټیز جاري ساتلي دي مونږ غم خادي نه ده پرېښودي مونږ تلي ځانونه رسولی چې کوم علاقه کې لاکډاون و یا سمال لاکډاون و په کومه محله کې هغه په لاکډاون کې راغلې ده باقاعده مونږ ویزټ کړی دی مونږ خلکو تپوس کړی دی چې کله په اول حالاتو کې په مشکلاتو کې
چې د حکومت سره هم څه پروګرام نه ولي چې یکدم یو عذاب راغی ډیزاسټر وشو تاسو ټول ته پته ده چې زموږ څونه د یونین کونسل د پی کې 6 کسانو 3,500 کسان ته مونږه انیشلی یو پیکیج ورکو غریبانو خلکو ته مونږ ورکو چې د خپل طرفه د خپل جیب نه د خپل ملګرو د طرفه د هغو د تعاون نه 3,500 هغه کسان چې د هغو دیاړي ختمه شوې وه د هغو ریړه بنده شوې وه د هغو رخشه بنده شوې وه د هغو سوزکی بند شوی د هغو زمینداره بنده شوې وه نو مونږ الحمدلله 3,500 کسان ته زموږ سره په ریکارډ باندې پرته ده نو مونږ الحمدلله هغه خلکو ته ستاسو په ذریعه د کارکونانو په ذریعه چې زمونږ سوس دسو د هغه لس 15 ورځو دپاره هغو ته اناج په شکل کې د خوراک په شکل کې هلته ورسول نو مونږ خپل اکټیویټیز نه دي پرېښودي ولې باوجود د دې باوجود د عهدو باوجود د مصروفیاتو مونږ د خپل حلقې خلک نه دي پرېښودي نن سبا به بیا الیکشن اعلان وشي د بلدیاتو دا خبره لږ ذهن کې ساتئ زما دا میسج مخکې کنوی کوئ دغه خلک چې 2 کاله ګمشوده وو د هغې نه مخکې 15 کاله ګمشوده وو نو تاسو ټول ته پته چې دا نه ښکاره کېده اوس 2 کاله نه ښکاره کېږي اوس چې کله الیکشن راشي نو بیا به تاسو ته ښکاره کېږي بیا به د نوي وعدو سره بیا به د نوي شنه باغونو سره حالانکې څه ورسره شته نه د هغو سره شته دي تاسو ته به څه وایي چې مونږ څه کړي دي یو اویا کاله مونږ پاکستان خوړلی لوټمار هم کړی دی مونږ مطلب د هغو سره صرف د دغې نه علاوه بل څه شته نه خو دغه تاسو ته یم چې لږ ستاسو د خپل دماغ بیدار ساتئ او لږ مطلب دا دی په ماضی باندې توجه ورکئ چې دا 2 کاله دا خلک کم ځای او بیا چې دا 2 کاله بعد دا الیکشن وشي دا بلدیاتو نو بیا به انشاءالله 3 کال دپاره ورکړي بیا په راروان 2023 الیکشن کې ښکاره کېږي نو کم از کم د دغې لپاره دونه فن ما تاسو ته راوړی دی چې زه صرف د غالیګي یونین کونسل خبره کوم چې ولې زه په دې یونین کونسل کې یم دلته زما جلسه نن نو صرف غالیګي یونین کونسل کې ما د 100 کروڑ روپو سکیمونه منظور کړي دي کم سړی وایي نو دا دي چې ما سره د مناظره وکړي غالیګي یونین کونسل غالیګي کلي لپاره کم از کم د لارو کوڅو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ ما منظوري کړي 1 کروڑ روپو د بوړو روډ چې هغه روان دی تیارېږي تاسو ته پته ده د هغې نه علاوه تقریبا 1 کروڑ روپۍ څه کم د دې روډ وینې باندې ولګېدې د غالیګي په کلي کې چې کوم زموږ مین کلی دی غټ کلی دی او اګنور پاتې شوی و هغې کلي نه کم از کم 2 کروڑ روپۍ مونږ د لارو کوڅو جوړېدو له ورکړي دي د دې نه علاوه د رشید آباد شګۍ لکه شګه او وینا د هغې دپاره 1.5 کروڑ روپو مونږه ټیوبیل دغه ځای کې تاسو ته پته ده ټیوبیل کمپلیټ شوی دی انشاءالله په دې میاشت کې دننه د هغې هم افتتاح کوو ټانکی مانکی به اوس شروع شي د هغې د دې نه علاوه په غالیګي یونین کونسل کې په املوکدره کې مونږ د 1.5 کروڑ روپو د ټیوبیل اعلان کړی دی دغه شان د املوکدرې روډ چې هغه خراب شوی دی 15 کیلومیټره کم از کم 12.5 کروڑ روپۍ هغې له ما وخت کې دي او د هغې منظوري شوې ده انشاءالله اوس به ټنډر ولګي د دې نه علاوه د غالیګي د خور روډ چې هغې له 1.5 کروڑ تقریبا 3.5 کروڑ روپۍ هغې له ما وخت کې دي 1.5 کیلومیټر هغه روډ چې دی هغه مکمل اسپالټ هغې کېږي او کوشش کوو چې هغه لږ کوشاده کړو وایډ یې کړو لږ وټه ورته راوخېږو ولې هغه د غالیګي مین مسله ده